السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن په دې ویډیو کې موږ خبره کوو د یو اردو ډیزاینر په باره کې چې موږ به خپل یوټیوب چینل یا د فیسبوک دپاره څنګه ویډیو یا تصویر څنګه ایډیټ کوو. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته. تاسو به چالو وکړئ چې را به شئ خپل پلی سټور ته او دا اردو ډیزاینر به اپلوډ کړئ. الان ساعت زما سره ډاونلوډ دی. تاسو چې کله اپلوډ کوو نو بیا به تاسو راشئ دغه ته راشئ اردو ډیزاینر ته. داسې چې کله راغئ الان ساعت ودرېد، لږ صبر ته وکړو. نو تاسو به راواړئ میرا ډیزاین، آنلاین ډیزاین، نوی ډیزاین، میرا فولډر او ټویټریل مقابلې. تاسو به دې کې کوم یو خوښ وي نو هغې نه به تاسو یو راواړوئ. زه مثلا میرا ډیزاین راوړو. اوس میرا ډیزاین کې ادعا یې وهم. اوس دا ما ووهو، زه اوس دا ویرات کوهلي ده انویل حق ډېر بې عزتي وکړه. نو دا زه دا لیکل بدلوم. نو زه به راشم دا ترمیم به ووهم. کله چې هلته راغلم زه دا لیکل بدلوم. په دې کې نور څه لیکم؟ دې کې زه لیکم مثلا هسې مثال لپاره زه لیکم موږ. زه اوس دا راوړم. دلته دغه صرف موږ راغی، که هر څوک څه لیکي هغه لیکلی شي. دلته بیا راشئ، اوس د دې ډیزاین بدلوم. نو رنګ برنګ دې ته به راشئ. نو دلته دې خوا به تاسو راشئ، دلته رنګونه هم بدلېږي. اوس مثلا زه دې هر قسم رنګ ورکولی شم. چا څه رنګ خوښېږي هغه رنګ وله ورکولی شي. اوس زه دا لیکل ښه غټو یا یې وړوکي کوم. دلته به راشئ، په دې پوسټ به کلیک کوئ. نو هم رنګ کلیک غټولی شئ، هم واړه کولی شئ. دا ډېر شی دی پکې. تاسو کولی شئ هم غټ کړئ هم واړه کړئ. یا دې خوا راشئ. زه اوس په دې تصویر دلته زه تصویر لګوم. تصویر رای به شئ، په دې تبدیل کرې بلې کلیک کړئ. زه مثال کې دا تصویر لګوم. هسې مثلا دا بل بدلوم او دا لګوم. نو لږ صبر به ورته وکړو. یا دا لګوم. اوس مثال کې ما دا تصویر راوړ. تاسو دې باندې تصویر هم لګولی شئ او نور ډېر لیکل هم کولی شئ. اوس په دې کې د نور لیکل هسې ګډ وډ کوو چې تاسو یقین پرې راشي. مثلا دا لیکل دې کې دغه سپیس هم ورکولی شئ. بیا ویډیو ډېره اوږدېږي، دې وجې زه لیکل لږ کم کوم. ځای چېرته ما نور پکې هم ډېر دا لیکل راغلو. زه اوس دې تصویر لا رنګ بدلوم. د تصویر د لاندې کیوګراف لا رنګ بدلوم. دې زه داسې رنګ بدلولی شم. تاسو کتلی شئ زه ورته هر قسم رنګ لګولی شم. را به شئ او په دې به کلیک کوئ پیک بیکګراونډ. بیکګراونډ نه موږ رنګ څنګه بدلو. نو تاسو په دې کلیک کوئ دغه شانتې. اوس زه لګم دا ایسته بیکګراونډ ختموم چې نوی راوړم. نو را به شئ، په دې زوم به کلیک کوئ او په زوم داسې دا تاسو ته ښکاري. دی کته هم وړی شم، بره هم وړی شم. دا لاندې تاسو ته ښکاري. دا بل پکې هم راوړی شم. دا تاسو ته ښکاري. داسې کته هم وړی شم. دا تاسو داسې هم کولی شئ. تاسو بیا دا زوم نه وباسئ. اوس که ستاسو کم لیکل نه خوښېږي، اوس زما دا تصویر نه خوښېږي او زه دا ډر کول غواړم. دا به زه څنګه ډر کوم؟ دا به راشي، په دې به کلیک کړئ، دا به داسې راوړئ مخې سره به یې درته وي. که بل نه بدلول غواړئ یا دې په ځای زه بل راوړل غواړم، دلته به راشئ او خپل تصویران به راواړوئ. زه اوس دا تصویر دغلته لګول غواړم. په دې سلیکټ به کلیک کړئ، لږ صبر به ورته وکړئ. زه اوس دا تصویر غټوم. تاسو ګورئ زه دا تصویر اوس
زموږ به دا تصویر څنګه غټوو. دا تصویر زه دونه هم غټولی شم، لږ هم غټولی شم. او دا اوس زه په دې نور لیکل هم کولی شم، د دې په ځای هم شم. مثلا زه اوس په دې لیکل کوم، دلته به راشئ او تاسو لیکل کولی شئ چې به کټ کړئ. دې کې زه اوس لیکم هسې مثلا خان صاحب، هغه دی خان صاحب شو. تاسو دلته دې کې دا شی غټولی هم شئ، په دې باندې کلیک کړئ او داسې اوږد به یې کړئ. تاسو کولی شئ څومره وغواړئ دونه غټولی شئ. په دې طریقې سره تاسو خپل یوټیوب او فیسبوک پیج لپاره ویډیو جوړولی شئ. ویډیو هم په دې ختمه شوه. د الله په امان، دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.